بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه برون سبق کې دا خبره مخکې شروع کړو کنه چې ارکان تشبیه سلور دي: مشبه، مشبه به، وجه شبه او ادات شبه. خو چونکې دا پریدوانو کې پری سلورانو کې مشبه او مشبه به دا اعلی او جد دي. زګه چې ادات شبه دا اوسم ته واسطه لپاره راځي اعلی ده او دا دغه چې وجه شبه دا وی معنا او دا قائم وي پرې مشبه مشبه به پورې. نو مشبه مشبه به اصل شول هریو جن دا دوی چې زبر د مشبه مشبه به په باره کې تاسو خبره کوم. نو د دې درې صورتونه دي چې یا به مشبه مشبه به دوانه به حسي وي، یا به مشبه مشبه به دوانه عقلي وي، یا به په مشبه با عقلی وي او مشبه به به حسي وي، یا به مشبه حسي وي او مشبه با عقلی وي او مشبه به حسي وي. نو پرون سبق کې منګه د حسیت و صورتونه ذکر کړو چې مشبه مشبه به پکې دوانه حسي وي. حسي هغه ته ویل کېږي چې دغه ادراک په حواس سره کېږي او عقلی دي ته ویل کېږي چې دغه ادراک په حواس سره نه کېږي. نو حواس دا پنځه دي: لامسه، باصره، ذائقه او نو دغه لپاره پنځه مثالونه پرون ذکر کړو چې الخد کالورد دا د مصورات لپاره مثال، او صوت الضعيف الصوت الضعيف كالهمس دا د مسموعات لپاره. دا پنځه مثالونه ذکر کړو. پای باندې بیا درجه وبلو نن دا وی الک ماته نه ګوري دغه ورخانه دې طرف ته مخکه ډډمو چې چې مشبه او مشبه به دوانه عقلی وي، چې مشبه او مشبه به دوانه سوي عقلی وي. دا هیڅ لپاره مثال لیکره ده: العلم كالحیات، لکه علم په شان د حیات ده. وز العلم علم چې د ادراک په حواس سره لګيږي، د عقل سره تعلق دی، او دا حیات د ژوند تعلق چې دا هم د حواس سره نه وای. نو وس دلیل کې العلم كالحیات بدی کې وجه شی بس شره، نو بدی کې چې په قولونه دي وجه شی په بدی کې څه شره پوښښ نو یو قول بګی دا دی چې دا صحیح قول دی چې وجه شی په پدوانو کې دا دی چې لکه څنګه علم د ادراک ذریعہ ده، څنګه علم د ادراک ذریعہ ده، دغه شاده حیات د ادراک ذریعہ ده. یعنی د علم په ذریعہ سره موږ د یو څه ادراک حاصلېږي او د ژوند په ذریعہ سره د حیات په ذریعہ سره موږ هم د یو څه ادراک حاصلېږي. یو څه مړی دا چا د صحیح ادراک کولای شي نشي کولای کنه، خو چې کله پکې ژوند نو د ادراک کولای شي. نو دا د ادراک یو طریقه شوله او دغه شان د علم دا هم د ادراک یو طریقه شوله. دې خبره باندې پوه شئ. نو په دې باندې کې وجه تشبیه شي هغه جهت الادراک دي چې دا علم هم د ادراک یو ذریعہ ده او حیات هم د ادراک یو ذریعہ ده. په دې باندې پوه شولې اوس دلته کې وایي کنه چې د علم نه مراد دلته کې ملکه ده. د علم نه مراد څه ده؟ ملکه ده. عام علم نه ده، ځکه علم چې د ادراک یو قسم ده. نو کله ته عام علم مراد واخلې، علم ته مراد واخلې، نبي به ته چې علم څه ته وایي چې هي بس دې ادراک کې نو ادراک کوئی علم ته نو بیا تعریف شی به نفسي براشي د سینه ده. د علم نه مراد سره ملکه، ملکه هغه قدرت ته ویلېږي، هغه طاقت ته ویلېږي چې په انسان کې موجود دی په غفن پر ټولو خبرو باندې پوي، دای په ادراکات جزئیو باندې پوي. دې خبره باندې پوه شئ، دې خبره باندې پوه شئ. دا یو خبره شو. اوس بعضي علما کرامو په کې دا خبره کړې ده چې د دوانو په منځ کې د علم او د حیات په منځ کې وجه شی هغه نفس ادراک ده. په دې مخکې کې په دې کې څه فرق دی؟ هغه جهت الادراک ده، طریق الادراک ده. یعنی د دې په ذریعه سره انسان ادراک ته رسي، د دې په ذریعه سره انسان څه ته رسي. او دویم قول په کې دا په دې سره ذکر کړی دی چې لکه د علم او د حیات په منځ کې چې نه موجه شي به داسې شری نفس ادراک دی. سره نفس ادراک دا خبره دی چې په دوه طریقو سره غلطه ده. دې یو دا خبره کوي چې دا علم او دا شبه دا علم او حیات دا دوانه چې نه بری کې نفس ادراک دا وجه شي بلا زګه و چې ادراک دا د ادراک قسمونه دي. تاسو پرې شریعت تعذیب کې او پرې منطق په کتابونو کې ویلي دي چې ادراک چې موږ ته حاصلېږي یا به د حواس په ذریعہ سره حاصلېږي، یا به د ځن په ذریعہ سره حاصلېږي، یا به د وهم په ذریعہ سره حاصلېږي، یا به د اعتقاد په ذریعہ سره حاصلېږي، یا به د یقین په ذریعہ سره حاصلېږي. دغه یقین ته چې د علم وایي. نو د علم په اقسامو کې دا ادراک په اقسامو کې یو چې داسې شری علم ده، یقین ده، علم ده. یقین چې ورته علم ولګي. نو ادراک په اقسامو کې یو شی داسې شو علم شو. پوه شئ. دغه شان دی وایي چې حیات دا مقتضی د حس ده،
حیات دا مقتضی د حس دی او حس چې دا هم د ادراک یو قسم دی. لکه یو سړی له پته کې ژوند شته دی، ژوندی دی، ساه پکې دی خو حواس کار نه کوي، نو دې ادراک کولی شي. لکه یو سړی کومه کې تللی دی که نه، او د ده لاس پې هم کار نه کوي اگر چې ساه پکې موجود دی. نو دا حیات مقتضی د حس دی او حس چې دا قسم دی د څه د ادراک. نو چونکې هغه هم د ادراک قسم دی او دا هم د ادراک قسم دی، نو دا وجه شي په کې دا نه. په دې باندې پوه شئ تاسو؟ علم دا د جنن د ادراک یو قسم دی او دغه شانتي حس دا د حیات مقتضی د حس دی او حس جنن دا څه قسم دی؟ ادراک قسم دی. دا وجه شي به دا د بقیه څه ذکر کړی، دا خبره غلطه ده. دا خبره ولې غلطه ده؟ ځکه غلطه ده دوه وجې ذکر کړي دي. اولنۍ دا خبره چې دا خبره د مخکې یادول پکار دي چې د مشبه او مشبه به دواړو کې وجې شي ودا به یو شان دي، وجې شي به کیسه وي یو شان دي. دلته کې ګوره د ادراک یو قسم علم دی او دویم چې نه دا د ادراک قسم حس دی. نو کدي څه ویلې وي چې دا ادراک هم د اس قسم دی او علم هم د اس قسم دی، بیا به خبره سی وا ودلته کې خبره سره دلته کې وای چې دا علم د ادراک یو قسم علم دی او حیات دا مقتضی د حس او حس دا د ادراک قسم دی. پوه شو مې باندې دا خبره غلطه ده. دویمه دا چې لکه موږ العلم کالحیات، علم په شان د حیات دی، نو دا موږ ځکه چې علم په شان د حیات چې د دې په ذریعه سره موږ ته ادراک حاصلېږي. او که تصریف وي چې د دې نه مراد نفس علم دی، د علم نه مراد نفس ادراک دی، نفس ادراک په سرو کې هم دی خو پای کې شعور نه کنه، نفس ادراک پای کې هم دی. لکه مطلب خر دی کنه، خر دی ساروی دی خو چې دی وې نو په ول باندې خوږي کنه، خوږي ادراک ورته حاصلېږي کنه، ادراک ورته شي. په دې خبره باندې پوه شئ. نو کله د علم نه مراد تا نفس ادراک واغستو نو بیا به دا د علم فضیلت به ثابت نشي. دې پر پوه شئ. دا وګورئ بیا مخکې او عقلیانی یا به مشبه به دوانه بسوي د دوانه باقلی وي. ووجه الشيء كالعلم والحياه لقى علم وحياه لقى اي يقال العلم كالحياه ووجه الشبه بينهما دوانه بمسك وجه شي بس شي كونهما جهتي ادراك چې دا دوانه جهتونه د سړي ادراک دي. لقى د علم په ذریعہ سره ادراک حاصلېږي او د حیات په ذریعہ سره حاصلېږي. کذا فی المفتاح والایضاح دا رنګ دا خبره چې د دوانو په منځ کې ادراک چې د جهت د دوانو جهت الادراک دی وجه شو بګیدا دا خبره په ایضاح نوم کتاب کوم لیکل او په مفتاح کې هم لیکل. خو شوي فالمراد ها هنا بالعلم الملكه ويدل لك علم مراد ملكه ده دلګي د علم نه مراد څه ده؟ ملکه ده. ولې ملکه ده؟ التي يقتدر بها على ادراكات الجزئيه، ځکه چې د دې ملکه په تر سره انسان په ادراکات جزئیه باندې یعنی دا هغه وړي خبرې ته معلوم. لکه ګوره یو کس وې دا مدرسه ده د علم ده او د نور ته نه پدې شي په مدرسه کې سي او چې د ملکه سره د بداویل شي چې دا مدرسه ده، په دې کې دومره استادان دي، دومره په شاګردان دي، دومره په کمرې دي، په دې کې دا کتاب لیکي اوله په کتاب وي، دا کتاب وي، په دویمه کتاب وي، په درېمه درجه کې دا کتاب وي. نو دا موږ ته تعالی په دې شي کې ملکه حاصل ده. نو دلته کې د علم نه مراد نفس ادراک نه بلکې څه مراد ده؟ ملکه. ځکه د ملکه په ذریعہ سره د ادراک جزئیه ادراکات جزئیه او د ادراک کول شي. لا نفس الادراك، نفس ادراک نه ولا يخفى او خفينا دا خبره انها چې د ملکه جهه وطريق الى الادراك، دا یو کاغذ من لکه جهت او ادراک د جهت او طریقه ده د ادراک د برکل حیات بشانده ژوند. پوه شو دې باندې وکیل او چا وی دې دغه ماته چې دا خبره به په دال سره کوي، فقیل سره به کوي چې وجه شبه بینهما الادراک، د دوانو په منځ کې وجه شي بس شه ده، د دوانو په منځ کې وجه شي بس شه ده ادراک ده. اذ العلم نوع من الادراك، ځکه علم چې د ادراک یو قسم دی، ځکه علم د ادراک یو قسم دی. والحیات مقتضیه للحس، او حیات دا مقتضی ده حس ده، حیات دا مقتضی ده حس ده، یعنی حیات دا تقاضا کوي د حس الذي هو نوع من الادراك، چې دا حس دا ادراک یو قسم ده. وفساده ظاهر، نو درې خبره فساد چې د علم او د حیات کې په دې دوانو کې وجه شی بچ نن داسې شره نفس ادراک ده، درې خبره فساد ظاهر ده. دوه وجه ذکر کړي. نمبر 1 لئن صلی الله علیه او بیا رسو ايضا سره دویمه ده چې لئن
كون الحياة مقتضية للحس ويكي دل حياة دا تقاضى دا حس لا يوجب اشتراكهما في الإدراك نواجب اشتراك دوانو في الإدراك على ما هو شرط في وجه الشبه تبقى وجه الشبه كده خبر شرطة تبقى مشبه ومشبه به دوانو كبا دا غبا يوشان دي خبر يوشان وجه دا معناه بقى يوشان دي فريق دا يوشان ندا پوښښ به معنی دویم نمبر چې دا فساد وجه وايضا لا اخفى او دا شان خفينا لا ان ليس المقصود من قولنا ليس المقصود من قولنا چې زمونږ د مقصود نه زمونږ د قول سره العلم كالحياه والجهل كالموت چې علم په شان د حیات ده او جهل بشان سره نمبر نو هي زمون مقصود ده سره نه مقصود ان العلم ده مقصود اسم ده او ان العلم ده ولا خبر ده ان العلم ادراك چې علم ادراک ده كما ان الحياه معها ادراك چې لکه څنګه چې علم ادراک ده دغه شان لکه څنګه چې حیات ادراک ده دا خبره غلطه ده لکه پوښښ نه بل ليس في ذلك كثير فائده وبريغ ډېری فائدې نشته كما في قولنا لکه څنګه زموږ بری قول کې العلم كالحس في كونه ما ادراك چې علم په شان د حس ده ځکه د علم په ذریعه سره ادراک کیږي او د حس په ذریعه سره کیږي ادراک کیږي نو دا العلم كالحس چې څنګه ده دغه شان العلم كالحياه نه ده په دې خبره باندې پوښښ په دې خبره باندې پوښښ اوس ما ته ګورئ یا بدا مشبہ و مشبہ به دی ولا مختلفي مشبہ و مشبہ به دی ولا سوي اول مثال ذکر کړل چې مشبہ به عقلی وي او مشبہ به پکې سوي ایسی وي لکه مثال ذکر کړل چې المنیه کالسبوع فی اغتیال النفوس چې دا منیه مرګ چې نه دا پشان د سره دا درینده ده په نفس په ختمولو کې لکه څنګه چې مرګ نفس ختمي ځکه شان درینده نفس ختمي واښوي نو وځل کې د منیه دا عقلی سیس ده مرګ دا عقلی سیس ده مرګ دا سیس ده ولی عقلی سیس ده ځکه مرګ د سیس عدم ته ویلېږي کنه یعنی یو سیس موجود وي وای باندې عدم راشي ایت مرګ وای کنه او معدوم سیس ده نه دا په حواس په ذریعہ سره دی پته نه لګي معدوم سیس پته په حواس په ذریعہ سره نو منیه دا څه شو عقلی شو او سبوع چې نه د دې هغه شکل او افراد دای منګه په حواسو به ذکر یو کړه نو دا څه شو شو دې باندې پوښتنه تاسو ها نو مشبہ پکې ګوره څه شو عقلی او مشبہ به څه شو او یا ورګي کولټي چې مشبہ پکې حسي وي او مشبہ به پکې عقلی وي لکه العطر ها كخلق شخص کریم عطر چې نه دا پشان د انسان د خپل اخلاق دي نو عطر چې نه دا ګوره مشمومات سره تعلق ساتي کنه د مشمومات سره تعلق ساتي نو دا څه شو حسي شو او دا بل خلق کریم دا څه ده دا عقلی څه ده ځکه د اخلاق او تعریف کړل چې کیفیت نفسانیه تصدر عن الافعال بسهوله په دې باندې پوښتنه دغه د پروه بيزو او مختلفان یا بدا وجه مشبہ مشبہ به دا به یو مختلفي څنګه مختلفي بیا يكون المشبه عقليا چې مشبہ وسوي عقلي وي والمشبہ به حسيا او مشبہ به وسوي كالمنيه لك منيه او سبع منو منيه څه شه ده وای کنه عقلی ده منیه مرګ ته وای منیه مرګ ته وای نو څه شه ده عقلی ده عقلی ولې ده ځکه چې منیه څه ده معدوم سیز نوم ده د څه څه نوم ده معدوم او معدوم سیز په هیڅ سره دای پته لګي والسبع او سبع هم لشي وسبع هم لشي ففتحه سكون سره لشي وضم سره لشي يا بقرا مدين دې بل مثال اعمالهم مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت نو اعمال چې نه دا عقلي سیس ده او رماد چې نه دا څه ده فان المنيه ذکر منيه عن الموت عقلي دا عقلي سیس ده عقلي ولې لانه عدم الحياه ذکر دا عدم دا نوم ده عدم حياه اما من شان يكون حيا في شان دا چې دا ژوند شي والسبع حسي او سبع دا حسي او بالعكس وذلك مثل العطر لکه مثل العطر چې دا عطر الذي هو محسوس ومشموم چې محسوس ده او مشموم ده وکدا عطر هغه شکل ته توي کنه نو بیا خدای مبصرات سره توسدي وکدا هغه خوشبو ده نو دا سره توسدي مشمومات سره الذي هو محسوس ومشموم وخلق كريم او خلق كريم خلق كريم ده عقلي ولا لانه كيفيه نفسانيه ده كيفيه نفسانيه تصدر عن الافعال بسهوله يعني دسلاغه سیز د جلاغینه افعال په انسان د سہولت سره راوځي مطلب دا کنه چې د بغیر د تکلف نه په اساني سره راوځي لکه انسان دا رښتیا وي او د په اخلاق موږ د اخلاق کولې دغه جدنه دا خبره په صحیح طریقې سره راوځي او چې وځي یو کس نه دا لکه دروغجن دی خو دې یو پیرته رښتیا وي کنه نو دې بیا یریږي چې هغه اوس په ماته نقصان راوړي
نو موږ ورګه د اخلاق صحیح نه دي ځکه دا اوس کې نه کار کړی دی ولکه په سہولت سره نه کړ په تکلف سره کړی دی دې خبره من تاسو پوه شو نه والوجه في تشبيه المحسوس بل خبر ده ما تاسو ګوره دلته کې چې دی وای کنه المنيه كالسبوع ندل کې د عقلي سیس تشبيه د ورکړل چې سره اسی سره د عقلي سیس تشبيه ورکړل سره او په العطر كخلق كريم بدی کې د چا تشبيه د سره ورکړل دا اسی سیس تشبيه ورکړل سره اوس ما ته ګوره دا حسیش سره کنه محسوس چیزو دا اقوا ده ځکه دې پته په حواسو په ذریعہ سره لګي او عقلي سیس سره نه دا ادنا ده اضعاف ده پوښوي عقلي سیس سره نه څه ده اقوا ده او دغه چې نه داسې شری ایسي څه شری اقواله او په مشبه به کې دا خبره پکار ده چې مشبه به به زوروري مشبه به به اعلاوي مشبه به به اعلاوي او مشبه به کموي پوښوي مشبه به کموي او مشبه به به سوي اعلاوي مشبه به به اعلاوي او مشبه به سوي کموي نو وسدل کې چې کله تا د محسوسي سیس تشبيه ورکړل په عقلي سره لکه ده العطر كخلق كريم نو عطر څه شری محسوسي سیس ده کنه او خلق کریم دا څه شری عقلي سیس ده دا څه سیس ده ودل کې مشبه څه شي کړول لري مشبه العطر كخلق كريم مشبه څه شری عطر ده او دا اعلى ده ځکه چې دا څه شي ده او مشبه به څه شي وکړو خلق کریم او هغه څه شي ده ادنا عقلیم ده او ادنا هم ده کنه پوه شو دې باندې او په کار تعالی دا چې یو مضبوط چیزو د ادنا د اعلى تشبيه ورکړي شي د ادنا سره او دلته خدا خبر الټه کړی دا پوه شو دې باندې ځای کړه العطر چې نه ده حسیس ده عطر حسیس ده او د خلق کریم دا څه ده عقلی او حسیس صحیح اعلاوي او دغه څه صحیح عقلی څه صحیح ادناوي او د مشبه به دا خبره به ځنه بهر نه وای چې مشبه به د دې لپاره دا خبره پکار ده چې دا بسوي اعلی به واښو به معنی نو دلته خو لکه پدې کو د مشبه به جنن دا به ادنا شولا او مشبه به اعلی شولا ځکه چې د دې شي تشبيه ورکړه واښو به معنی جواب دا دی چې موږ به لاول دا معقولی په شان د محسوسی باندې وکړو مبالغه معقولی به موږ مبالغه په شان د څو کړو محسوسی به وکړو او بیا به موږ جو دغه خبره چې دا محسوسی په شان کې شو نو بیا به تشبيه شي ځکه دوه په درجه کې یو شان شي واښو به معنی واښو اوس وګورئ والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول او وجه فتشبيه المحسوس بالمعقول سره ده الاول جواب کړه به روستو اعتراض روستو کړه ما ته اعتراض اول کو جواب روستو کړه ده الاول اعتراض کا جواب کړه والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول او وجه فتشبيه المحسوس بالمعقول سره اي يقدر المعقول محسوسا چې معقول جنن دا وګرځول شي سو ځکه معقول جنن دا څه شری کمزور دی کا اعلی دی معقول او محسوس نه څه ده نو اي يقدر المعقول محسوسا چې معقول به څه وګرځول شي محسوس ويجعل كالاصل او دا به وګرځول شي په شان د اصل یعنی دا معقول به په شان د څه وګرځول شي محسوس لذلك المقدار محسوس لپاره على طريق المبالغه په طریقې د مبالغه باندې خو شوي والا کته د سیونه کې یعنی دا محسوس په دا معقول په ځای د محسوس باندې مبالغه ونه کړي نو فل محسوس اصل للمعقول نو دا وصل اعتراض کې محسوس اصل لسنه لان العلوم ولي اصل لان العلوم العقليه مستفاده من الحواس ذكر علوم عقليه دا مستفاد کیږي لسنه د حواسنا ومنتهيه اليها دا منتهي د دې لپاره فتشبيهه بالمعقول نو د دې محسوسي تشبيه ورکول په معقول سره يكون جعلا للفرع اصلا والاصل فرعا نو فرع به اصل وګرځي او اصل به فرع وګرځي وذلك لا يجوز دا جائز نه واښو به معنی نو جواب اول کړه ده او اعتراض څه کړه ده یاد بشي دا یاد بشي وا وړه ښا